بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن یو مختصر پیغام سره ټول مؤمنینو متوجه کول دي. سبا جمعې ورځې مرکزي منبرګانو کوم ریلي روزي هغه د مظلومینو حق کې د مظلومینو د پر आवाज چتولې د پر چون کې مو تاسو ټول د مولا امیر المؤمنین منون کیو. مولا امیر المؤمنین څخه له دنیا نه تللو یو وصیت وکړلو کون لظالم خصما ولمظلوم عونا. تاسو همیشه د پر د ظالمانو د مقابل کې ودرېږئ او مظلومانو حمایت کې خپل आवाज اوچات کوئ. معاون مددگار جوړ شوئ. اگر چې پرچنار سرزمین بذات خود شهدا و سرزمین دی بذات خود مظلومین سرزمین دی همیشه د پر د غزمکی کې مؤمنینو وینه تعالی شوی دی. تو شان سره پرچنار کې د مظلومینو وینه تلیږي اندی شان سره یوه داسې علاقه د دنیا سرزمین باندې دنیا ځمکې باندې موجوده دی چې هغې علاقې ته د غزه نه ویلی شي فلسطین یوه حصه د غزه څه هلته د هر روزانه د مسلمانانو وینه تلیږي او څه شان سره غزه یوې محاصرې کې دی اندی شان سره پرچنار یوې محاصرې کې دی. خو فرق صرف دغه دی څه هلته څه کوم دي یهودیانو یوه ګیره اچولې دي. یهود سرمشه دپاره د اسلام دښمني کړې دي، اسلام مقابل کې ولاړ دی. اندې شان سره پرچنار کې هم تکفیري قوتونو یوه ګیره اچولې دي چې هغوی علاقې کې کوم عام صلح پسند مسلمانان دي هغه مسلمانان زموږ هغه اهل سنت برادران چې هغوی مینې محبت پیغام هر وخت ورکړی دی ورکوي هغوی هم مغلوب کړي دي او تکفیری قوتونو ته یو قوت ملاو شوی دی او پشت پناهي کیږي. هغوی پشت پناهي د هغوی تکفیری قوتونو کوم بربریات هغوی کوم طاقت هغه ذریعې سره هغوی پرچنار محاصره کړي دي. همدې شان سره غزه ډېر وخت نه محاصرې کې پراته دی. څو کالونه 15-20 سالونه غزه محاصرې کې دی. بیا د حال کوم جنگ شروع دی تقریبا 45 دن یا 46 دن وختلې ورځې چې د جنگ شروع دی. غزه کې مسلسل د مسلمانانو قتل عام کیږي. تقریبا 10,000 نه زیات ورکې بچي قتل شول، ښځې قتل شولې، وړه وړه بچي د میندو رحمو کې بچي قتل شول، ځوانان قتل شول، سپین ږیري قتل شول او بمبارۍ سره مکمل غزه ځمکې سره میلاو کړله. خو لیکن بدقسمتۍ سره د مسلمانان علم کوم هغه وایسي چې زه به دا وایم چې بیړ بکري یو ټولای دی چې جمع شوی دی هغوی اوسه پورې د فلسطین حق کې اواز نه کوچات اوسه پورې هغوی اسرائیلو سره خپل تعلقات اوسه پورې جدي دي. هغو تعلقاتو کې تاسو وخت سوی روس وخت سوی څنګه یو غیر مسلم طاقت هغه فلسطین حمایت کې ولاړ دی خو بل طرف نه مو ترکیه کسو د ترکیه منافقات کسو بل طرف نه سعودیا کسو څنګه اوسه پورې اسرائیل سره کوم تجارتي تعلقات هغه ختم نه کړل بلکې څه ټیم مخکې څه کوم وایسي کې کوم اجلاس وشولو هغه اجلاس کې هم دغه 4-5 قوتونو دغه خپل زور ولګولو چې هغه اجلاس ناکام کړو. کومه یوه معاهده شي وه دوی هغه معاهده رد کړله چې دا نشي کېدلی چې اسرائیلو سره تعلقات ختم شي اسرائیلو محاصره وشي. نو مو د مولا امیر المؤمنین منونکي یو مو باندې واجب دی چې همیشه دپاره څه شان سره مو مظلوم یو او مو ته د مظلومینو صحیح پاته لګېږي. مو د پرچنار سرزمین باندې د مسلمینو سرزمین باندې چې اوس هم د مو شهدا وشول مو ته د مظلومینو درد پاته لګېږي د بچیو درد پاته لګېږي د سپین ږیرو د ښځو زنانو درد پاته مو ته صحیح لګېږي. نو دې وجې نه مو ته د هغو بچیو درد مو خپل درد محسوسوو دغو ښځو درد مو خپل درد محسوسوو دغو سپین ږیرو دغو ځوانانو درد مو خپل درد محسوسوو. بلا تفریق دي سره نه کسو چې هغه چوک دي چوک نه دي مو سره دا کسو مولا امیر المؤمنین چې کله یو مظلوم دی هغه مدد وکړه مو باندې واجب دی چې هغه مدد وکړو. نو دغه سلسلې کې د پرچنار څوره تنظیمونه دي مرکزي انجمن حسینه زیر نگرانی کې انشاءالله سبا کوم ریلی روزي چې هغه کې انجمن حسینه او سره تحریک حسینی مجلس وحدت المسلمین اندې شان سره مجلس مکتب علماء اهل بیت د صورت تنظیمونه د ټول تنظیمونه به ان شاء الله دوی سرکردگی کې دوی مل کر بو برپور وارلی روزي جلوس بروزي پرچنار مرکزی منبرګانه د جمعې المنزل آباد او ټول پرچنار کې سره مؤمنین دي
په ټولو باندې هر یو فرد باندې واجب دی سبا د ریلی کې شرکت وکړي د مولا امیر المؤمنین وصیت عملی شکل ورکړي اور امید ہے انشاءاللہ سبب ټول مؤمنین د ریلی کې خپل भरपूर شرکت کوي और څوره جمعو اعلان شوی چې عرض کې به جمعې باندې صرف مرکزی وا جمعه به کیږي اور مرکزی جمعې ته ټول مؤمنین भरपूर انداز کې شرکت وکړي اور انشاءاللہ د مولا امیر المؤمنین وصیت باندې به عمل وشي او موږ ته صرف انداغه غږ دی چې مظلوم حق کې आवाज اوچات کو او سبا خپل د مظلومینو حق کې आवाज اوچتولو لپاره مرکزی امام بارگاه ته تشریف راوړی تعداد سره भरपूर احتجاج د ظالمینو په خلاف شي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته